حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په جنت کې یو درخت ده او داسې نرمه او تازه ده لکه شیدې واري او داسې خوږه ده لکه شات عسل واري داسې خوږه ده. نو په جنت کې حضرت علی صاحب وايي یو درخت ده داسې نرمه او تازه ده لکه شیدې واري او داسې خوږه ده لکه شات او عسل واري او میوې هم داسې میوې دي دومره غټې غټې دي لکه انارو او سیب واري او د دې بلګونه چې کوم دی هغه د یاقوتو د ملغلرو مرجان نه جوړ شوي دي او کندای چې کوم دی هغه د سرو زرو د سپینو زرو نه جوړه شوې ده. او حضرت علی صاحب فرمایي چې دا درخته د هغه چا لپاره ده چې څوک په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. دا به خاص د هغو خلقو دپاره وي چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. او دغه رقم یو ورځ یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړي وش یې غلا کړی و غلی پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حد ورباندې جاری کړي یعنی په شریعت کې که چیرې تر 10 درهمه نه زیات چا غلا کړی وي نو کتاب وایي چې په ده باندې د حد جاري سي لاس دې پرې سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حد ورباندې جاری کړي چې لاس یې پرې کاس. حد چې ورباندې جاري سو څه موده بعد چې سړی ولاړی جبرائیل علیه السلام اچانک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سلام وایي سلام نه بعد وایي چې په دې انسان باندې حد مه جاري کوه دې دنیا عذاب مه ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران سو چې شریعت خدا وایي چې حد ورباندې جاري کوه لاس یې پرې که او اوس الله امر وسو چې لاس یې مه پرې کوه. نو هغه سړی راوغوښتی ورته ویې ویل ای انسانه ستا څه وظیفه ده څه کردار دی ستا څه عمل دی چې شریعت خو تا ته دا سزا درکولی شي ستا لاس دې پرېسي او بیا د الله طرفه دا امر راغی چې لاس یې مه پرې کوه. هغه سړی ورته فرمایي چې ما نوره وظیفه نشته زما وظیفه دا ده چې ما په ځان باندې دا ټاکلې ده زه به تا باندې هره ورځ سل واره درود شریف وایم. هره ورځ ما په ځان باندې دا عمل کړی ده چې زه په تا باندې سل واره درود شریف وایم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې خداوند متعال د دې درود شریف په برکت سره چې ده په ځان باندې دا عمل کړی وی زه به 100 واره درود وایم دې درود شریف په برکت سره خداوند متعال د دې دنیا عذاب الله ورنه کوي. او بیا وویل چې څوک درود شریف په ما باندې وایي اما په دې دنیا کې دی محفوظ وي د عذاب نه اما په آخرت کې دی محفوظ وي د الله د عذاب نه. او دغه رقم یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ځنګل ته ووتی ځنګل ته ولاړی چې ګوري یو ښکاري هوسۍ ګیر کړې ده هوسۍ یې ټینګه نیولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورورسېدی او چې ویې کتله چې هوسۍ ښکاري نیولې ده ټینګه هغه هوسۍ ورته وویله هوسۍ وپېژندی چې دا پیغمبر دی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما بچیان وږي دي او زه راوتلی ومه خپل د بچیانو د رزق او د نفقې دپاره اوس ده نیولی یم زما بچیان هلته وږي دي نو ته دومره وکړه چې ته ذمواري واخله چې صرف زه ولاړ سم او خپل بچیانو ته هغه شیدې ورکړم بېرته راځم هغه به ماړه کړم او بېرته به راسم دا ښکاري ته. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا ذموار څوک دی؟ دا سړی خو بیا ذموار غواړي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ذموار سه وایي که زه دې ذموار سم ته به رانسې بیا. نو هغه هوسۍ ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
که زه را نغلم زما حشر تی د هغه چا بدتره سي چې ستا نوم واخیستل سي او په تا باندې درود نه وایي. زما حشر دی د هغه چا نه بدتره سي چې هغه ستا نوم واخیستل سي او په تا باندې درود نه وایي. نو که زه را نغلم زما حشر زما ورځ د قیامت د هغه چا نه بدتره سي. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي سیدې زه ذمهوار یم ورځه ولاړ سه. ولاړ سه خپل بچیان ماړه کړه او بېرته راسه. نو هوسۍ ځي خپل بچیانو ته چې رسیږي خپل بچیانو ته وایي چې هلئ بچیانو شیدې ژر ورواسه ځانونه ماړه کاست چې ما خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ذمهوار پرېښی دی. ژر ژر ځانونه ماړه کوي چې زه بېرته ورځم ښکاري نیولی یم خپل ښکاري ته ځان په حواله کوم. هغه بچیان ورته فرمایي چې والله العظیم په الله دې زموږ قسم وي چې تا ذمهوار رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی دی نو په الله دې زموږ قسم وي که موږ شیدې وروو د هغې وږي یو ورځه ولاړ سه چې ذمهوار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی دی ژر ولاړ سه. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذمهوارۍ نه خلاص کړه. اوسې دغسې راځي دغسې تیان یې ډک دي راځي و هغه ښکاري لره و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې څه دې وکړله؟ نو هغه وسې ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما بچیانو شیدې ونه رولې او ویې ویل چې تا ذمهوار رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی دی نو موږ شیدې نه روو موږ به دغسې وږي یو ورځه ولاړ شه ښکاري ته ځان حواله کړه. هغه ښکاري حیرانېږي حق حیرانېږي چې دا وګوره وسې وګوره او انسان وګوره او دا خبرې وګوره او بچیان وګوره. نو هغه انسان کافر دی مشرک دی کافر دی هغه راځي وسې هم ایله کوي او په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود هم وایي او د هغه رقم مسلمان کیږي هم. د هغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ختی معراج ته چې کله ختی جبرائیل علیه السلام ورسره روان وله چې ګوري چې یو خواته زکندن دی د زکندن اواز راځي. حیران سو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل ته وویل چې دا څه کیسه داسې اواز راځي د زکندن لکه سلګۍ غوندې شي. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا یو ملکه ده. الله ورته وویله چې ولاړ سه یو قوم یې ورته یاد کړي چې ډېر سرکشه سوی دی بیخي سرکشي انتها ته رسېدلی ده ظلم زیاتی و زنا و لیواته دي بیخي انتها ته رسېدلی دی ورځه ولاړ سه قوم غرق و تباه و برباد. او دا چې ورغلله نو مور خپل بچي ته تی ورکوئ. نو دې ملایکې ځان سره وویل چې ځه یو څه وخت انتظار وکړه تر څو پورې چې دا مور دا خپل بچي ته تی ورکوي تر هغه وخته پورې مه غرقوه. نو د خداوند متعال څخه څو سکنډه نافرماني کړې ده. الله ورته ویلي وه چې بیخي انتها رسېدلې ده ګناه یې انتها ته رسېدلی فساد یې انتها ته رسېدلی چې ورسېدلې غرق یې که د څو سکنډه نافرماني کړې ده نو ورسه چې دا ورسېدلې غرق یې که څو سکنډه د انتظار کوي نو ځکه الله د قهر په نظر ورته وکتل اوس سلګۍ دي دغسې په زکندن کې پرته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند متعال ته فرمایي چې یا الله دا شپه چې کوم ده دا خو بهترینه شپه ده او د خوشحالي شپه ده. یا الله ته دې ملایکه ته عفو وکړه بخشش ورته وکړه. د خوشحالي شپه ده د معراج شپه ده ټوله خوشحالي کوي مخلوقات خوشحالي کوي اسمانونه خوشحالي کوي او په اسمانو کې چې کوم پیغمبران دي خوشحالي کوي. یا الله ته دې ملایکه ته عفو وکړه. الله څه ورته فرمایي؟ الله ورته فرمایي چې عفو ورته کوم خو په تا باندې 10 واره درود ووایي بس دا بس دې ته زه عفو وکړم. نو هغه ملایکه راځي په نبي صلی الله علیه وسلم باندې 10 واره درود وایي نو خداوند متعال دغې ملایکه ته عفو کوي بخشش ورته کوي. او دغه رقم یو ورځ یو شپه ماښام ټیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماجت نه راغی و کور لره پخوا خو داسې اسباب نه ول داسې رڼاګانې نه وي نه به څراغان و دا شیان به نه وه داسې شپه غوندې وه چې راغی نبي صلی الله علیه وسلم چې کور ته داخل سو د عایشتې رضی الله تعالی عنها څخه ستن مبارکه دا ستن ورکه وه ځنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامه یې ګنډله هغه ستن ځنې ورکه سول. دې دغسې کتل د ستنې پسې کتل داسې اخوا دې خوا یې کتله چې نبي صلی الله علیه وسلم چې کله د دروازې نه را داخل سو نو نبي صلی الله علیه وسلم د مخ نور مبارک دومره زیات و عایشته فرمایي چې د نور مبارک څخه ما هغه ستن پیدا کړله
او بیا ما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور و پلار تر تا قربان وي په ورځ د قیامت به داسې څوک وي چې ستا شفاعت نه ورته ما سره کېږي په ورځ د قیامت به داسې څوک وي چې ستا شفاعت نه ورته ما سره کېږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې و په ورځ د قیامت به دی څوک وي زما شفاعت نه ورته ما سره کېږي هغه څوک دی چې زما نوم واخیستل سي او ما باندې درود شریف نه وایي په ورځ د قیامت به زما شفاعت دته نه ما سره کېږي چې زما نوم واخیستل سي او ما باندې درود نه وایي بخیلي کوي نو په ورځ د قیامت به زما شفاعت دته نه ما سره کېږي او دغه رقم کتابونه لیکي وایي چې کله کوچنی پیدا سي ماشوم چې پیدا سي نو فطرتي داسې کار وي عادتا چې هغه ماشوم ژاړي چیغې وایي ژړا کوي نو کتابونه لیکي وایي پلار و مور دې ته زورونه نه ورکوي رټنه دې نه ورکوي وهي دې نه شراوي دې نه ورته کوي شکنځل دې نه ورته کوي ولې وایي ځکه چې دی ژاړي وي دا اصل کې ژړا نه کوي دا کال پوره 12 میاشتې دی اول 4 میاشتو کې چې دی ژاړي په ژړا کې د خداوند متعال حمد و ثنا ادا کوي د الله حمد و ثنا وایي بیا چې 4 میاشتې پوره سي 5مه 6مه 8مه 8مه میاشت بیا دغه ماشوم په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درودونه وایي په ژړا کې او بیا 9مه 10مه 11مه 12مه میاشت کومه سي په دغه 4 میاشتو کې بیا دغه ماشوم خپل مور و پلار ته د الله نه د بخشش دعاګانې غواړي چې الله زما مور و پلار ته بخشش وکړه مغفرت ورته وکړه نو دې وجې کتابونه لیکي وایي تاسې ماشوم ته زورونه مه ورکواست رټنه مه ورکواست شکنځل و رد بد مه ورته کواست ځکه کله د الله نه د رحمت طلب کوي کله د الله حمد وایي کله درود شریف په نبي صلی الله علیه وسلم باندې وایي نو یو ماشوم چې هغه یعنی پوره عقل هم نه لري کوچنی ماشوم لا 4 میاشتې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي کتابونه لیکي چې د عرش لاندې خداوند متعال یو ملکه پیدا کړې ده او دا ملکه دومره غټه ده چې دا ټول عرش لاندې ټول عرش نیولی دی دومره غټه ده او ټوله مکمل د ویښتو نه مکمل ډکه ده ټول مکمل ویښته دي ویښته مکمل ډکه ده او کتابونه لیکي وایي څوک چې یو وار په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي درود شریف خو آسان دی که چا نه یې زده هغه د ملانځه درود شریف خو مزده دی چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا خوشناخته درود دی کوچنیانو هم زده چې کوچني سینې پوښتنه وکړم ته دا ووایه زده که نور درودونه دا بهترینه درود دی په ټولو درودو کې دا بهترینه درود دی ځکه په ملانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک کړی دی چې دا وایاست نو یو وار درود ویل چې یو وار درود په نبی صلی الله علیه وسلم باندې څوک ووایي د هغه ملائکه چې ټول عرش نیولی دی او ټوله په ویښتو باندې مکمله مستغرقه د ډوبه ده په ویښتو کې هر ویښته یې دته خداوند متعال دا امر کړی ده چې هر ویښته یې دته بخشش د الله نه غواړي چې الله دغه پلانکي ته بخشش وکړه یا الله دغه پلانکي ته څه وکړه بخشش وکړه یعنی په یو درود باندې هر ویښته دته د الله نه د بخشش طلب کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو وارې درود شریف ما باندې ووایي یو وارې درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت یو وار درود شریف ویل خداوند متعال 10 نیکۍ ورکوي دا یو او په جنت کې 10 درجې ورکوي دا 2 او 10 ګناهونه الله ورته بخشش کوي دا 3 په یو وار درود شریف خداوند متعال 10 نیکۍ ورکوي او 10 درجې الله پورته کوي او 10 ګناهونه الله ورته بخشش کوي او حضرت عمر رضی الله عنه څه فرمایي وایي دا دعا نه ده چې څوک دعا غواړي وایي څوک چې دعا وغواړي دا دعا پورته شي د اسمانو د مځکې منځ کې دغسې ولاړه وي نه ځي و اسمانو ته تر څو پورې چې تا په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود نه وي ویلی چې کله دې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي بیا دا دعا پورته کېږي و الله لره نو الله خوښه ده که قبولوي او که نه قبولوي نو ځکه سوچ وکړه چې کله چې موږ دعا غواړو په آخر کې بیا ووایه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین په آخر کې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي دې لپاره چې دا دعا پورته سي اسمان مځکې منځ کې ونه درېږي دغسې
یو سړی مړ و، په خوب کې یو چا ته راغی، وایي څه حال دی و؟ وایي حال خو داسې و چې کله ملایکې ما ته راغلې، ما نه سوال وکړي چې من ربک و او ما دینک و من نبیک، پوښتنې راسې نه وکړې. وایي زه خوله مې بنده سول مکمل، هېڅ مې په خوله نه راتلل. وایي ما ځان سره سوچ وایي چې ولا چې د اسلام نه خارج تېر سوی که کافر تېر سوی، حق حیران سو. وایي اچانک یو سپین ږیری سپینې کالي و او سپینې ږیره و او ما ته راغی، ما ته یې د ملایکو جوابونه راښول. هغې راته وویل من ربک، رب دې څوک دی؟ وایي دې راته وویل ورته ووایه چې رب زما الله دی. وایي هغې راته وویل چې دین دې څوک دی؟ وایي ده راته وویل چې ورته ووایه دین زما اسلام دی. وایي هغې چې راته وویل چې نبي دې څوک دی؟ وایي سپین ږیري راته وویل ورته ووایه چې نبي زما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا جوابونه وایي ټول راوښول. وایي ما سپین ږیري ته وویل چې ته څوک یې؟ وایي ده راته وویله چې زه ملکه یم، خو لیکن په هغه دنیا کې چې تا په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درودونه زیات ویله، د هغه درودو چې الله راغونډ کړ راجمع کړل، خداوند متعال د هغه درودو څخه یو ملایکه جوړه کړله. هغه ملایکه وویل زه یم، دا په وخت د چا د سختۍ کې الله تعالی زه په کار راویستلم. د هغه درودو برکت دی چې تا درودونه وویل الله یو ملایکه جوړه کړې ده ستا لپاره، زه اوس تیاره وم او ستا نور هېڅ داسې خاص عمل نه و، دغه عمل دی و، نو ځکه دا په سختۍ کې تا ته په کار راغلم. او کله چې ورځ د قیامت سي، چې کله حساب کتاب شروع سي، نو یو سړی به وي چې عملنامه یې وتلل سي، دا د بدو عملنامه یې چې کوم ده دا به درنه سي، او چې کومه ده د نیکۍ عملنامه چې دا به پورته سي. نو قانون دا دی هلته بیا چې د بدو ترازو چې کم لاندې کښته سي دا به جهنمي وي بیا، او که د ښو عملنامه یې کښته سول وزنداره سول دا به جنتي. الله به ورته وایي چې ورځه ته خو جهنمي یې، نو دی به روان سي ډېر په سوچ و فکر کې به سي. مخکې به یو سپین ږیری ورته راسي، وایي څه کیسه ده؟ وایي څه یې کوې؟ وایي نه ته راته ووایه څه به درته ووایم، خو عمل مې وزن سو، وایي او زما چې کوم بد عمل و هغه لاندې سو وزنداره سو، او ښه عمل مې هغه پورته سو، او الله راته وویل ورځه اوس جهنمي یې جهنم ته ولاړ سه. نو هغه سپین ږیری ورته فرمایي چې ولا یو امانت دی زما سره سته، دلته به یو کاغذ وي د هغه سپین ږیري دلته، وایي دا واخه ده، داسې کاغذ به ورکړي چې واخه په دا خپل ښې عملنامې کې واچوه. دی به را روان سي، دغه خپل چې کوم کاغذ دی کاغذ به راواخلي، دغه کوم چې ښه ترازو یې دی، چې کوم ښه پله ده د نیکو پله چې کوم ده هلته به واچوي، چې واچوي هغه وزن به راکښته سي، د بدو وزن به څه پورته سي، ډېر به خوشحاله سي، او الله به ورته وایي چې ورځه اوس نو جنتي سولې. دی په منډه منډه راسي، سپین ږیری به ګیر کې ورته وایي ته څوک یې؟ او دا کاغذ چې شو چې تا ما ته راکوي؟ هغه سپین ږیری به ورته وایي چې زه ستا پیغمبر یم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یم، او دا امانت چې ستا ما سره و دا درود شریف و چې ما باندې تا درودونه ویل دا امانت ما ځان سره پرېښو چې وخت کې به درته په کار راځي، نو دا د سختۍ په ټیم کې تا ته په کار راواخه، دا ستا درود و او وزن چې سو زیات سو، او اوس لاړې جنت ته داخل سو. نو په څومره سختیو کې موږ ته درودونه په کار راځي، یعنی چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې په ما باندې درودونه وایاست، دا زموږ د ګټې و زموږ د فایدې لپاره وایي. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته ویې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ډېرې دعاګانې د الله نه غواړم، وایي په تا باندې څومره درودونه ووایم خپل په وخت کې، یعنې ورځ و شپه کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما شئته، څومره دې چې خوښه وي. ابی بن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به وخت 4 حصې کړم، دا 3 حصې به خپل عبادت کوم او 1 حصه په تا باندې درود شریف وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما شئت وان زدت فهو خیر لك، ستا خوښه ده که چیرې خو اضافتوب وکړې په دې کې نور هم
نو دا به ستا لپاره بهتره وي. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به داسې وکړم د خپل وخت به 2 حصې کړم، یوه حصه به په تا باندې درود شریف وایم، یوه حصه به نور عبادت کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما شئت و ان زدت فهو خیر لک، ستا خوښه ده وایي، خو که چیرې نور هم په دې باندې اضافتوب وکړې دا به ستا لپاره بهتره وي. ابی بن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به د خپل وخت 3 حصې کړم، 2 حصې په تا باندې درود وایم او یوه حصه به نور عبادت کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما شئت و ان زدت فهو خیر لک، ستا خوښه ده، خو لیکن که چیرې ته اضافتوب وکړې په دې باندې نو دا ستا لپاره به نور هم بهتره وي. ابی بن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا مطلب خو دا دی چې ټول وخت په تا باندې درود وایم، نو زه به ټول وخت په تا باندې درود وایم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اذن یکفا همک و یغفر لک ذنبک، اذن یکفا همک و یغفر لک ذنبک، اوس وایي ستا هر مصیبت او ستا هر تکلیفه هغه پورته سو او دغه رقم ستا ګناهونه اوس درته بخشش ورځ. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مطلب دغه و چې خداوند متعال د ګناهونه ټول مکمل ورته وبخشي او کم مصیبت و کم تکلیف و کم درد ورته راځي هغه مکمل ختم سي. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې څونه ستا خوښه یي خو لیکن نور هم اضافتوب پشکې وکړه، نور هم اضافتوب پشکې وکړه. درود شریف هم د دې دنیا ګټه ده او هم د آخرت ګټه ده. تاسو سوچ وکړه څوک چې په مصیبت او په تکلیف کې وي یا څه مصیبت ور باندې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي انشاءالله هغه مصیبت او تکلیف یې ختم کیږي. یا کم درد وي یا کم مرض وي یا د دنیاوي مشکل وي یا نور مشکل وي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي انشاءالله هغه مشکل به ختم کیږي. چې خداوند متعال درود ور باندې وایي نو ما او تا چې کار یو چې الله موږ ته امر کوي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایاست نو موږ ما او تا چې کار یو. الله څه فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، 22 سپارې کې دا آیات دی. ان الله وملائکته بېشکه خداوند متعال او ملائکې د الله یصلون علی النبی رحمتونه رالیږي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین ای کسانانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی صلوا علیه وسلموا تسلیما، الله امر کوي امر چې تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایاست او تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه ور پیش کاسه، سلامونه ور وړاندې کاس او درود شریف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ووایاست. نو په کار دا ده چې موږ همیشه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو. کو څوک غواړي چې یاره ما ته په نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې راسي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درودونه وایي، ما ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې جفاکار نه دی چې تا ته په خوب کې نه راځي، بیا درته راځي به که نور نه وي تحفه خو به خامخا درته رالیږي، یا تشمکي تورې تشمکې درته راولېږي یا بله تحفه درته راولېږي او بل شي خامخا نبي صلی الله علیه وسلم باندې هغې نه هېروي. او په نور ورځو کې ما ورته وویل چې نبي صلی الله علیه وسلم ملایکې ورلیږي نبي صلی الله علیه وسلم چې پلانکي سړي د پلانکي زوی په تا باندې درود ووایي. او په جمعې مبارکې ورځې کې نبي صلی الله علیه وسلم خپل په غوږو مبارکو باندې اوري چې پلانکي حاجي صاحب یا پلانکي ځوان یا پلانکي امتي په تا باندې خپل اوري چې دغه درود ما باندې وایي. نو الله دې موږ ته دې خبرو د عملو توفیق راکړي. په کار دا چې یو ټایم ټیبل ځان ته جوړ کړو، که نور نه وي یو ټایم ټیبل ځان ته جوړ کړه چې یار زه 10 واره نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم هره ورځ، به دا یو ټایم ټیبل هم بس صحیح ده. یا که نور نه وي چې داسې روانېږي دکان ته ځو په دا روانه باندې نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود وایاست، داسې روان سه چې رسېږي هم نور سوچ مو په دا روان باندې درود شریف ووایه، چې بیرته راځي درود شریف ووایه، یا چې کله مثال ماجد ته راځي درود شریف ووایه، ماجد ته ځي کور درود شریف نبي صلی الله علیه وسلم باندې وایه. یو ټایم ټیبل چې جوړ سي 10 منټه 10 منټه هم مه جوړوه، صرف یو 10 وارې درود شریف نبي صلی الله علیه وسلم باندې 3 منټه داسې نیسي 3 منټه. نو هر ورځ چې وایه دا زموږ دپاره کامیابي ده، د دې دنیا او د آخرت کامیابي ده.